جی قدرمنو کتونکو دا وخت چې کوم دی نو د بریمکي نه اخوا د ملا پټی ورته جي ته وایي دا دا خرکنۍ ده د خرکنۍ سره ولې ته د شاته ګورئ دا یو ښایسته ابشار هم دی خو دا ډېر ښایسته روډ و بره په دې باندې چې کوم دی نو کلي وو سم پټی دی خرکنۍ ده او بره پې کوم کله بطری ده په سوونه آبادي ده دا دلته چې کوم روډ دی دا ولې دلته بره ګورئ دا لار چې کوم دی نو دا ګوره څومره په تکلیف باندې دا کشران راکوزېږي دغه شان تر دې نه مخکې هم کشران چې کوم دی نو هغې راکوزېدل بره یو مړی شوی دی او هغې له خلک تللی دی دا روډ چې دی نو دا وړی شوی دی او تندر راغورځېدلی او د په شکال په دې بارانونو کې څومره مودې شوی دی تندر راغورځېدلو څومره مودې کې ښه یا 15 ورځې مطلب او دا راغورځېدلی او دا روډ دلته کې چې کوم دی دا کټ شوی دی هغې طرف ته هم کټ دی دا د دې ځای نه چې کوم دی نو لکه تلی دی دغه خو افشار دی په خپل ځای باندې یو خوند دی خو به هر حال دا سړک کټ شوی دی او د 3-4 کلو په سوونو خلک چې کوم دی نو دا تقریبا 300 پورې آبادي ده دا هلته کې چې کوم دی نو بره محصور شوې ده ګاډي چې کوم دی هغه ګاډي وګوره تاسو دا ولاړ دی او دغه نور ګاډي هم چې کوم دی هغه ولاړ دي تګ راتګ پې نه کېږي خلک چې کوم دی خلک یو تکلیف سره مخ ته دغه زنانه تاسو وګورئ د ډېر تکلیف سره مخ ته او پیدل ځي په یو ډېر عجیبه غونډه کې ماحول کې بهرحال زموږ سفر چې کوم دی دا روا دوا دی او دا تاسو ګورئ اوس مونږ بریمکي ته چې کوم دی نو رالو بریمکي هم په څه وخت کې د تبو په حواله باندې چې کوم دی نو ډېر زیات مشهور و او یاره تبه راغلې د ماشومان به چې کوم دی نه جوړه کېدل او الله تعالی زما په خیال چې رحم کړی دی ډېر او دغه مسله د بریمکي هغه هم دا ټیم د وګو دا ټیم دا د وګو ټیم بالکل دا مطلب دا چې دا د اوبو وګوره تاسو مطلب ماشومان دي بریمکي خپل یو خوند دی دې طرف ته که بیا مونږ وګورو لاندې نو د دغه نورو ځایونو چې کوم دی خپل خوند دی او دلته لکه جوار ښه کافي دغه دې پخوا به چې کوم دی د په شکال خورونه چې راتله نو مونږ به چې په لارو کوڅو کې ولاړو نو مونږ به پکې جوار او وږي چې کوم دی نو رانیول اوس لکه د باران دلته هم ښه کافي چې کوم دی نقصان کړی دی بریمکي دا خوړ چې کوم دی هم هلکه د ماشومانو ته وګوره ډېر ښایسته خوندور کوټګۍ د کوټګو دغه یې مونږ ته رایاد کړو او کلیوال ژوند دی به هر حال ډېر خوندور دی ډېر زبردست بریمکي یو ځل بیا د بریمکي ملایي دلته هم خوړی کېږي دلته هم ملایانو ودر راوخېدلي دي بهرحال زبردست ماحول دی کولر یې خو جو موټر سایکل چې کوم دی که نه موټر سایکل د ژوند لکه د زندګۍ قاتل تا ته دغه یاد دا دې چېرته دی یاره دا زما خیال دوبۍ کې دی که نه دوبۍ تللی دی وایه پاکه راورسېږي مونږ دلته چې نمبر یې بند نه ځي دا دوبۍ ته نه دی تللی شته ته وګوره نو نمبر یې ولې بند نه ځي بریمکي د بریمکي نه زموږ چې کوم دی نو واپسي ده خامپور ته او لاندې چې کوم دی نو ډېر ښه ګڼ او ښایسته ځنګل چې دی نو دا را روان دی هغه ځان له خوندورې نظارې دي او بیا پکې چې کوم دی هغه سینه څنګه لکه هغې پکې هم پر دې پیسې چې دا مونږ د بریمکي نه اخوا یو کیلومتر دغه خاص ځای نه سره لکه خاص ځای نه سره لکه ولي سراب خوړ ولي سراب خوړ ته تللي وو او دغه ځای کې چې کوم دی نو د تندر رالیدلی بره په دغه ځای کې د دې بره کس او بطرۍ او خرکنۍ یو بل ځای دی هغې ته چې کوم دی نو چې کوم روډ و هغه داسې وړی شوی دی لکه سړی وایي دلته اړو د سره د روډ یا د انساني ژوند اړو اثار نه و د بدقسمتۍ نه په دې حواله باندې چې کوم زمونږ د ذمه دار دي نو دوی وایي چې تر اوسه پورې خو څوک راغلي هم نه دي او د دې هم خیر د ذمه داري به پکې دا جوړېږي چې دوی به څوک خبر کړي هم نه خو دې وخت کې چې رحمان الدین خان چې کوم دی زمونږ سره چې هغه د ویلج کونسل ټیکنۍ بالا
ویلیج واش چیرمین دی چیرمین ښه چیرمین دی ماشاءالله ځکه چې هلک یو سازش پکې شوی و په دې ټیم کې زمونږ نو هغه زموږ سره شیرین پیرزاده هم ناست دی دی به هم وګوري دی هم ناست دی دا مونږ ټول راغلي وو او دلته کې چې کوم دی نو رحمان الدین ما ته جواب کړی چې یاره د دې خلکو دا مسله ده او په دې باندې بحث پکار دی د هغه څیز دپاره مونږ راغلي وو ډېر یو تکلیف دی صورتحال و خلک چې کوم دی د ډېر لوی تکلیف سره مخ دی او هغه پخوانۍ چې خلک به چې کوم دی نو پیدل کوم ځایونو ته تلل هغه صورتحال دی نو په خپله باندې مونږ وام لیدو او خلک هم تقریبا 300 کورونه 300 آبادي چې کومه ده نو هغه د تکلیف سره مخ دی دا رحمان الدین خان دا راته ووایه چې دا تندر لوېدلی و نو لکه مقصد دا دی چې دلته کې مونږ وام کتل چې لکه د دغې روډ نه علاوه نور هم ډېر نقصان کړی دی دومره کویان نو هغه څه نقصان کیدی شي په دې کې د خلکو خپل خپل مددات باندې کویان ویستلي و د دې خوړونو په غاړه باندې اوبو دپاره هغه کویان چې دی هغه بالکل ختم کړي دي هغه د سکوبو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی یو دی چې د دې خوړونو په غاړه باندې جوار او شولې وي نو هغه جوار او شولې هغه پټي بالکل ته به دا ویل نه چې یاره تاسو ولیدل چې په دې کې د سره پټی دلته نشته چې یاره تاسو دروغ وایئ که نه لکه دومره پورې هغه تباهیانې کړي دي نو دغه روډونه دوه روډونه دي د خرکنۍ او دا مدرسه خو هم لکه بیخي چې کوم دی په خوړ کې جوړه کړې ده یار د خرکنۍ او د ملا پټي دغه دواړه روډونه چې کوم دي دغه بیخي تباه کړي دي او د خلکو د جوړېدو د وس خبره نه ده چې سرکار نه نو خلک په چانده باندې خلک وس وکړو خو دغه په چانده باندې شی نه دی نو موږ اپیل کوو چې یاره په دې باندې ریزلټ تر زوره کار شروع شي زموږ سره د برمکي شادم چیرمین چې دا حلقه دغه ده هغه زموږ سره موجود ناست دی هغه به پکې هم یو څو خبرې وکړي وایه په دې سره د خوارۍ روډ هم وړی دی او د خلکو شورګرې ځمکې بیخي خرابې کړي دي وړي چې هغې سره هغه خپلې ځمکې نه پېژني بله چې دغه پټواري صاحب راغلی و نو هغه ځمکو نشانات نه و هغې وړ وې پاکې او د برمکي اخري هغه آبادۍ چې بیا ختمېږي نو هغه اوس راله او هغه طرف ته دا زبردست ګرینري ده دغه لاندې چې کوم دی نو ورسره بیا ځنګل بره هم ځنګل دی دغه هم ځنګل او ایبه دغه چې کوم دی نو هغه طرف ته هم دغه لاندې هم ډېر ګڼ ځنګل دی ډېر زبردسته ګرینري ده ایون او دا سفر د رحمان الدین سره زمونږ چې کوم دی نو جاري او ساري دی دغه لکه موټر سایکل دلته هم چې کوم دی نو بدماشي کوي دا د وړو ټوټې دي دا ټینټ سولې ښایست دی چې بس مه کوه بس ته ما له هغه نه مخکې دغه راکړې مونه او علي سلام چېرته دی دغه ته راشه لږ دې پل ته راشه موږ برمکي نه در روان یو پل ته نه دی پل ته دا ګوره ورته خوړ پل ته ده خوړ پل ته دا لاندې خامپور کلی ښکاري خامپور ډېر A1 او د دې ځګینې چې کوم دی نو دغه یو ښه سلسله د هغه مخامخ سیاه دی ځنګل دی سیاه خپل یو خوند دی او ډېر ښایسته آبادي ده خو برداره چې دې ټیم کې څومره نور پرېوځي نو لایټ مسله ده او هغه چې کوم دی دغه بیا موږ ته نور بل یو ځنګل دی بطرۍ ده چې کوم ځای کې تر هغه فول خراب شوی او داسې دا وګوره ځنګل دا هم دی دا لکه دا کټ کړی دی شاخ تراشي شوې ده دا مخکې لکه چې کوم دی نو لکه ډېر ګڼو خو بهرحال فلحال بیا هم شکر دی چې په خلکو کې دومره شعور شته چې ونو ته چې کوم دی نو دومره څه نه وایي او دغه ورسره چې کوم دی ټیکنۍ ده بره ټیکنۍ ده کچ غونډه کې کله چې ښکاري دغه او د برې ټیکنۍ نه پس ورسره بیا هغه د خامپور آبادي ده یو ځل بیا
د ځنګل څاروي خلک ساتي اوس هم دلته دا اوس دا د غریبۍ ها دا دغه ځنګل دی دا شاخ تراشي شوي دا افغان ځنګل دی ګرینکي بلې ټکنالوژي سره ګرینکي دا بره نری او ورته چې کومه دغه ښایسته زګونه سره چې دا ښایسته نظاري او ښه افغان ښایسته ځنګل دی کو کې چې شاخ تراشي شوي دا چې هغه شانته لوک او دغه نور ته بیا هم ډېر ښایسته ډېر زبردست او دا وګوره تاسو دغه طرف نه ډېر ګڼ ځنګل ډېر ګڼ ځنګل او دلته هم ښه ځنګل دی ښه ځنګل دی زبردست زبردست ټکنه نه چې کومه اول شي بری ټکنه او بل ټکنه چې کومه نو دلته هم خلک په افغاني عادت سړک چې کومه هغه څنګه او دکان او لار او کوڅه او پلوې دا کورون تر او باسي بهرحال ته بری ټکنه دا خپل خوند دی هغه مخې ته کومه بیا خپلې مزې دي شینکي برات ټکنۍ چې کوم روډ سیاه ورغلته تللی دی هلته موږ راورسېدو او زموږ سفر دغه ټکنۍ د ټکنۍ بازار شروع شو زموږ خپل سفر چې کوم دی نو دا په بره باندې دی د چارلي سایډ ته چارلي طرف ته موږ ځو او شیشه څخه ده دلته مې یوه مسله ده دا روډ چې د تاسو ګورئ چې کاڼ دی پې او دغه پې غورځېدلي یو دا هم د پڼ د نشتوالي د وجې نه چې کوم دی نو د دې ځای ولس د یو سختې سره او د یو تکلیف سره چې کوم دی نو هغه مخ دی په هر حال دغه په خپل بیخي دا د خدای ته ښه دی دغه نور چې کوم دی نو لکه دغه کار دا اوس چارلي ته موږ وګرځو مینا چارلی دا هغه جی قدرمنو کتونکو زمونږ سفر دا ځای چې کوم دی دا همدغه چارلي مینې ته چې کوم دی دا سړک تللی دی دا پل شوی دی او دغه تندر چې څنګه هلته نقصان کړی دی نو همدغه شان ته دې ځای کې چې کوم دی بیا دا خوړ راغلی د هغه برې نه او چې کوم دی چارلي مینې ته دا سړک تللی دی نو دا تاسو وګورئ دا بیخي چې کوم دی نو د تباهۍ سره مخ کړی دی او څه وخت هم دی چې کوم دی نو غورځېدی شي او د څه لویې حادثې سبب جوړېدی شي حالانکې که په دغه لیول باندې د دې علاقې ښایست ته مونږ وګورو نو دا یو ډېر خوندور ابشار چې کم دا تاسو ګورئ
ډېر زبردست خوند دی، ډېر زبردست. او دغه چې کوم دی دا دې ته راغورځېدلی دی، په دغه لار باندې داسې راغلی دی. او دا اوبه چې دی دا بیا دلته نورې غورځېدلي، دغه هم نقصان دی دغه پل ته په کوم بنیاد باندې چې رسېدلی دی دغه تندر چې څنګه هلته بره لکه نقصان کړی دی، نو هم دغه شان ته دلته هم دا پل چې کوم دی دا کیلووټ دې ته چې کوم دی دغه نقصان شوی دی. او دا تاسو وګورئ د ښایست د جولو نمونې ابشار دي، نو دې طرف ته هم نقصان کړی دی، فصل یې چې کوم دی نو وړی دی. او دا هم د هغه تندر د اوبو دغه رقم چې په 20 جولای باندې بره لوېدلی و، او څه تندر چې کوم دی نو هغه اوبه تورمنګ سایډ ته تللی وي، او څه چې کوم دی نو دې سایډ ته راغلي دي. په هر حال دا یو ماحول چې کوم دی نو ډېر خطرناک جوړ کړی دی. دلته دا وګورئ دا روډ چې کوم دی نو دلته بیخي دغه شی د دا خو لا ښه دی چې دومره حده پورې بچ شوی دی، که دا مکمل کټ شوی وی نو بیا هم یو دغه خو د دې ابشار هم په دې ځای کې چې کوم دی نو خپل خوند دی، خپل رنګ دی. او دا جرنده چې تپوس بیا کوو چې یاره دا چلیږي او که نه چلیږي، خو به هر حال ناوته راغلي ده. نو ناوین چې پس بیا کومې اوبه په پارچاو باندې هسې خوړ ته رابهیږي، نو دغه هغې ابشار جوړ کړي دي. او دا دلته بیا لاندې که مونږ وګورو دلته بیا نور هم واړه واړه حصې جوړېږي، او یو ډېر خوندور ماحول زبردست دا کریټ شوی دی. او دغه زمونږ منزل دی، مونږ به ځو هغه خپل ځای ته. دغه دا اوس مونږ چارلي ته د رحمان الدین کور ته روان یو، او دلته بیا یو هغه د ټکنۍ چې کوم سړک سیاه ورغل ته تللی دی، نو هغه په نظر راځي. او د دې د کور چې کوم دی نو ځان لا یو خپل خوند دی، دغه وریځو ګورئ سره. او دا چې کوم دی نو دا د رحمان الدین کور دی، دا ښکاري دا اوس دلته راغی. او د دې نه اخوا دغه چې کوم دی نو بیا دا د هغې کور دی، او دغه نورې نظاري دي هغه مخامخ چې کوم ښکاري دغه برینکې دی په دې غر کې د وریځو نه رالاندې. او دغه ځایونو ته مونږ تللي وو، او ورسره بیا چې کوم دی نو هغه وریځ نه رالاندې په دغه ځای کې چې دغه کوم ډېرې باندې دا کلی ښکاري، نو دغې ته مونږ تللي وو. او دا د رحمان الدین کور ته حجرې ته مونږ چې کوم دی نو راین شو، او زمونږ سفر په دې ځای باندې ختم شو. یو خوندور سفر و، د خلکو د ستونزو ذکر هم و، خوند هم و. دا د رحمان الدین د حجره دا وګوره باقاعده چې کوم دی نو دلته دا یو سیټینګ دی، دا چې کوم دی نو ډایننګ اوس خو په دې ټیم کې تیاره ده. بهرحال دلته میز دی، کرسۍ ورته لګېدلي دي، او دغه پکې چې کوم دی نو کټونه دي. او دغه د دې ځای نه د دې خپل یو خوند دی، بیخي د پښتنو غټه لویه حجره ده. او د دې ځای نه دغه ټکنۍ چې کوم دی نو هغه ښکاري، او هغه د ټکنۍ روډ دی. او دغه شان ته که اوس مونږ وګورو نو هغه دغه چې رانږدې کېږي نو دغه برینکې دی چې دغه ته مونږ تللي وو، او ښه کافي لرې دی په دغه روډ باندې چې کوم دی داسې بیا مونږ راتاو شو، ټکنۍ ته راکوشو، ټکنۍ نه بیا دې خوا رالو. او دغه شان ته هغه چې ښکاري نو دغه هغه خوړ دی چې کوم تندر چې کوم دی نو سړک کټ کړی دی، بره هغه چې څومره نورې آبادۍ دي هغې ته چې کوم دی نو لار بنده کړې ده. به هر حال زمونږ سفر تاسو زما اندازه دا ده چې خوند هم ترې اخیستی، ځکه چې نن چې کوم دی نو د هغه ولس ته په 20 جولای باندې کوم تندر راغلی نو هلته هم روډ کټ کړی دی، او دلته کې چې کوم دی دغه فول چې هغه د دې د کورونو ته راغلی دی، هلته هم مسلې دي. الله دې کړي چې زمونږ دا تاسو خلک هم واورېدل چې خلکو ته څومره مسله ده، او دغه سیلابي اوبو چې کوم دی څومره نقصان کړی دی، او د شینکین هم خوند هم واخیستو. زمونږ نننی سفر چې کوم دی دا په دې ځای ختمېږي. د الله په امان.